موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم. پنځشتمه سپاره سورۃ الشورى ده. په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى حضرت موسی علیه السلام او د فرعون واقعا ذکر کړي. د موسی علیه السلام او د فرعون واقعا د قرآن کې ځای په ځای باندې ذکر شوی ده. دلته کې چې کوم مقصد د پاره ذکر کیږي هغه مقصد قداله چې شاته تیر شو چې مشرکانو د مکې چې کوم مشرکان داوود نبی رسول الله والسلام په نبوت باندې اعتراض وکاو دا سړی غریب دی او یتیم دی نو نبوت هغه چاته ملاویدل پکار دی چې هغه سره مال او دولت نو د نبی رسول الله والسلام د تسلی د پاره الله تبارک وتعالى دا واقعا بیانې چې اے پیغمبره دا صرف دو پتا باندې اعتراض نه کوي ستاسو مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي نو دا هغه پیغمبرانو چې کوم قومونه نو دا هم دغه مطالبه و چې خپل د وخت پیغمبر به نه مانه په دغه وجه باندې چې هغه پیغمبر به غریب نو دغه شان چې فرعون او موسی علیه السلام واقعا بیانېږي نو موسی علیه السلام غریب او فرعون مالدار نو په دې آیتونو کې د فرعون هغه مالداري ذکر کیږي خپل هغه مالداري خلکو ته بیانې چې ما سره دا سيزونه دي او د فرعون موسی علیه السلام سره سمشته نو دا هغه په مقابله کې د غوړای ما چې تاسو کم سره غوړای نو هغه معنی کم سره چې کم دا غوړ نه نو هغه سره تاسو پرې ده الله تبارک وتعالى نبی رسول الله ته تسلی ورکړي چې دا خبرې مخکینی پیغمبرانو ته دا شانته خبرې شوې او هغه څوک چې کم دا شانته ټوکې هغه دا قوم مارو کړی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او بشک موسی علیہ السلام موږ اولېګه خپل نخسرا الى فرعون وملئه فرعون او داغه سردارانو طرف ته فقال موسی علیہ السلام فرمای انی رسول رب العالمین زه د پروردگار د طرفنا چاغه د عالمونو پروردگار دی هغه د طرفنا پیغمبر رسول را لېږل شوی فلما جاءهم بآیاتنا هر کله چې راوړي موسی علیہ السلام زموږ نه دوتا اذا هم منها يضحكون نو ناسا په چې کوم دی دوه پورې خنداګانې شروع کړې کله چې موسی علیہ السلام ته نخي وخوري او معجزه ښکارا کړې دوه پورې خنداګانې کړې وما نريهم من آیه او موږ نه دخولې سنخه الا هي اکبر من اختها مگر دا چې هغه بدلون بنای نخینا او د معجزې نه لوی و یعنی هر معجزه هغه به کوم دی د مخکینی معجزې نه لوی معجزه و واخذناهم بالعذاب او موږ دونی ولا په عذاب کې لعلهم يرجعون دې د پاره چې دو رجوع کی الله طرف ته وقالوا او فرعون یا ایها الساحر ادع لنا اے جادوگرو ادع لنا ربک اخپل در رب نظم د پاره سوال وکي بما عهد عندك د هغه څه چې هغه تاسو سره وعده کړی دا
کله چې د فرعون او د هغه په قوم باندې الله تعالی طرف نه عذاب راغی، هغه عذاب چې کوم دغه نه خمس عبارت کې ذکر شوی دی، فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. الله فرمایي موږ په دوی باندې چې کوم دینو طوفان راولېږو، ملخان راولېږل، سینځخې راولېږلې، وینه چې کوم دی مسلط شو، چې لوښي نه به چې په لوښي کې به څه شی پروت او پاسه نه به ډکن اوچت کړ نو په هغې کې به هغه وینه وه، اوبه به وي صفا سوتره به وي، ګیلاس کې خولې ته به یې نږدې که هغه به وینه شو. دا د الله تبارک وتعالی طرف نه پې عذاب مسلط شو. سینځخې چې کوم دی په هغو باندې مسلط شي، ملخان پې مسلط شو. دا مختلف قسم نه عذابونه په دې قوم باندې چې کوم دی الله له طرف نه راغله. چې کله دوی پریشانه شو نو موسی علیه السلام ته وویل چې ستا رب چې کومه وعده تا سره کړې ده نو د هغې سوال الله نه وکړه. هغه وعده څه ده؟ وعده دا ده چې که موږ د الله د نافرمانۍ نه باز رالو نو الله به د عذاب زموږ نه لرې کړي. نو موږ د الله نافرماني پرېږدو او ته د الله نه سوال وکړه چې الله زموږ نه د عذاب لرې کړي. نو هغې طرف ته چې کوم دی اشاره کوي او موسی علیه السلام ته وایي یا ایها الساحر ادع لنا، ای جادوګره. حالانکه دا خود یو قسم له موسی علیه السلام ته عاجزي کوله، سوال یې ورته کاوه چې الله نه سوال وکړه چې زموږ د عذاب لرې شي. نو په داسې موقع باندې جادوګر لفظ استعمالول دا خو خنډ ده. یو سړی چاته سوال منت کوي او په هغې کې هغه ته غلط الفاظ استعمال کړي، هغه به څنګه ستا سوال قبول کړي؟ یو ته هغه ته سوال کوه، بل بیا ته هغه ته نوم غلط اخلي. نو د موسی علیه السلام ته جادوګر څنګه وایي؟ نو بعضې مفسرین لیکي چې دا د ادب په طور باندې هغه وایي، یعنې هغو په معاشره کې چې کوم دی نو دا جادوګر لفظ دا د ادب لفظ دی. نو دې د وجې نه چې کوم دی هغه د جادوګر دا لفظ چې کوم دی دا استعمال دی. وقالوا یا ایها الساحر ادع لنا، او فرعون وی ای جادوګر ادع لنا ربک، خپل د رب نه سوال وکړئ زموږ دپاره بما عهد عندک، د هغه څه چې تاسو سره وعده کړې ده. اننا لمهتدون، بېشکه موږ سم لاره باندې راتلونکي یو. فلما کشفنا عنهم العذاب، پس هر کله چې موږ د دوی نه عذاب لرې کړو، اذا هم ینکثون، نو دوی فوراً هغه وعده ماته کړه. مخکې موسی علیه السلام ته وایي الله نه سوال وکړئ موږ نافرمانیانې پرېږدو. نو چې الله نه سوال وکړه الله ته عذاب لرې کړو، نو الله فرمایي اذا هم ینکثون، په هغه سات باندې دوی خپله وعده بیا ماته کړه. یعنې بیا چې کوم دی د الله تبارک وتعالی په نافرمانۍ او سرکشۍ کې ولګېدل. ونادا فرعون، او فرعون آوازونه وکړو فی قومه، خپل په قوم کې. قال یا قوم، ای زما قومه، الیس لی ملک مصر و هذه الانهار، آیا زما د پاره د مصر بادشاهی نه ده؟ و هذه الانهار تجری من تحتی، او دا نهرونه زما د محلاتو د لاندې نه بهیږي. افلا تبصرون، آیا تاسو نه وینئ؟ یعنی موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون خپل قوم هغه چې کوم دی خپل طرف ته متوجه کولو دپاره له خلکو ظاهري حالاتو ته ګوري. نو موسی علیه السلام په ځای باندې فرعون چې کوم دی خپل قوم ته ووایي چې ای قومه تاسو ګورئ نه، یو خو د مصر بادشاهي چې کوم دی دا ما سره ده، د ملک بادشاه د مصر چې کوم ملک دی د هغې بادشاه زه یم، او بیا چې کوم دی زما د بادشاهۍ او زما د محلاتو د لاندې وګوره تاسو د اوبو نهرونه بهیږي، او دغه شانتې چې کوم دی تاسو ګورئ نه ام انا خیر من هذا الذي، چې زه د دې سړي نه چې کوم دی غوره یم، او ولا یکاد یبین، او دی زما په شانتې چې کوم دی واضحه بیان نه شي کولی. موسی علیه السلام د دې اشاره هغې خبرې طرف ته ده چې موسی علیه السلام په وړوکوالۍ کې ژبه چې کوم دی سوې وه، چې کله موسی علیه السلام وړوکی و نو په هغه وخت کې چې کوم دی د ده تربیت د فرعون په کور کې شوی دی. دا خو د الله تبارک وتعالی فیصله ده چې فرعون چې کوم دی د هغه تربیت د فرعون په کور کې شوی دی، فرعون په کور کې غټ شوی دی، او دشمن چې کوم دی د هغه او د فرعون مخکې نه دغې خبرې سره دشمني وه چې داسې سړی پیدا نه شي چې زما بادشاهي ختموي. نو هغه سړی چې د هغه د وجې نه د فرعون بادشاهي ختمه شوه، د هغه تربیت د هغه په کور کې وشوه، د هغه ښځې چې کوم دی تربیت کړی. نو د فرعون ښځه آسیا چې کوم دی هغې تربیت کو د موسی علیه السلام په وړوکوالۍ کې. نو یو ورځ د موسی علیه السلام وړوکی نو دی چې کوم دی نو د فرعون په جولۍ کې واغست. نو د موسی علیه السلام داسې حرکتونه وکړه په وړوکوالۍ کې،
نو دې فرعون چې کوم د خپل ښځې ته وویل چې دا سړی چې کوم دی د حرکتونه ما ته ښه نه معلومېږي. نو فرعون ته ښځې وویل چې دا خو ماشوم دی، د ده څه حرکتونه دي؟ هغه ماشوم دی، ماشومان ډېرې، خو دا څه بل شانتې ماشوم دی، دی چې دا کوم حرکتونه کوي نو د دې نه معلومېږي دا سړی خطرناک دی. نو د فرعون ښځې وویل دا وړوکی لزه د ده به امتحان ازمایش وکړو چې ته وایې د ده حرکتونه ښه نه دي، موږ خو دی ماشوم دی په څه باندې پوهېږي نه، نو زه د ده به ازمایش امتحان به واخلو نه. نو په یو لوښي کې چې کوم دی نو یو طرف ته یې اور کېښو او بل طرف ته چې کوم دی په هغې کې هیره راوړله، هغه یې کېښوله. نو هغه چې کوم دی نو سونه وه یا هیره وه، هغه یې کېښوله. نو هغه چې کله کېښوله موسی علیه السلام مخې ته یې کړه. نو موسی علیه السلام چې کوم هغه سونه یا هیره پرته وه هغې طرف ته یې لاس کړ. جبرائیل علیه السلام راغی، د هغه لاس چې کوم دی اور طرف ته یې نو هغه اور هغه اوچت کړ، په خوله کې واچو، نو د هغه ژبه چې کوم دی وسوله. نو د هغې د وجې نه د هغه په ژبه کې چې کوم دی نو لږ لکنت پیدا شو. لکنت مطلب دا دی چې په صحیح طریقه باندې واضحه خبره به هغه نه شوه کړی. لیکن دې دپاره موسی علیه السلام بیا د الله نه سوال وکړ، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، یا الله زما دا ژبه چې کوم دی کولاو کړي، زما سینه کولاو کړي. نو دا عیب چې کوم د الله تبارک وتعالی بیا ختم کړی هغه عیب نه و، لیکن د فرعون په ذهن کې هغه خبره پرته وه. نو د بیا چې کوم دی هغه خبره یاده کړه چې دی خو چې کوم دی صحیح بیان هم نشي کولی واضح، او زه چې کوم دی خبرې په صحیح طریقه باندې واضحه کوم. او بله دا ده چې دی بادشاه دی، نو د ده په لاس کې چې کوم دی نو د سونې بوګان ولې نشته دی؟ ځکه د هغه وخت د بادشاهانو علامت په دا و چې د هغو په لاسونو کې به د سونې بوګان اچولې شوي. د ده ویل زما په لاسونو کې شته، د ده په لاسونو کې ولې نشته دی؟ نو چې دا دومره څیزونه هر څه ما سره موجود دی او ده سره څه هم نشته دی، نو د زما په مقابله کې بیا تاسو دا سړی څنګه منئ؟ نو دی پرېږدئ او ما ومنئ، ما سره هر څه موجود دي، مال دولت ما سره دی، بادشاهي ما سره ده، سونه چې کوم دی دا ما سره ده، هر څیز ما سره موجود دی او ده سره چې کوم دی څه هم نشته. نو دا د تېر شوې زمانو چې څومره دا قومونه تېر شوي دي، د هر قوم نظریه چې کوم دی دا وه چې په دنیا کې کامیابي او ناکامي چې کوم دی دا په مال او دولت باندې انسان ته نصیب کېږي. لیکن په هر ځای کې الله تبارک وتعالی د دې خبرې رد کړ دی چې کامیابي او ناکامۍ چې کوم دی دار و مدار په غریبۍ او مالدارۍ باندې نشته، بلکې دا د الله تبارک وتعالی په دین باندې دی. نو څومره پیغمبران چې تېر شوي دي، 2-3 پیغمبرانو نه علاوه 1,24,000 څخه کم و زیات پیغمبران دي. نو په دې کې 2-3 پیغمبران چې کوم دی، یو سلیمان علیه السلام دی، او دغه شانتې چې کوم دی نو بعضې مفسرین لیکي چې داود علیه السلام دی، یا دغه شانتې 2 پیغمبران نور دي چې هغه مالداره تېر شوي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو ټول پیغمبران هغه غریبانان تېر شوي دي، لیکن ټول چې کوم دی الله تبارک وتعالی ته قبول و غریبانان دی کنه الله ته قبول. او د دې پیغمبرانو چې کوم قومونه نو ټول چې کوم دی او د دوی په مقابله کې چې کوم خلک راغلي هغه ټول چې کوم دی مالدار، فرعون مالدار، قارون مالدار، شداد چې کوم دی دا مالدار، او حامان د څومره چې تېر شوي دي دا ټول چې کوم دی مالدار. لیکن دا ټول چې کوم دی صرف مالدارۍ باندې د هغو نظر چې کامیابه کېږي انسان په مالدارۍ باندې او مال او دولت باندې، نو هغه ټول الله تبارک وتعالی غرق کړ او تباه کړ. ونادى فرعون او فرعون आवाज وکړ فی قومه خپل قوم کې، قال او خپل قوم ته وی یا قوم ای زما قوم الیس لی ملک مصر، آیا تاسو نه چې زما د پاره د مصر بادشاہی ده، وهذه الانهار او دا نهرونه چې دي تجري من تحتي زما د محلات لاندې بهیږي، افلا تبصرون آیا تاسو نه ګورئ، ام انا خیر بلکې زه غوره یم من هذا الذي د هغه سړي نه هو مهین چې هغه حقیر او کمزوری دی، ولا یکاد یبین او واضحه بیان نشي کولی. فلولا القی علیه اسورة او ولې نه دي اچولی شوي د باندې اسورة بوګان من ذهب د سرو زرو، او جاء معه الملائکة مقترنین یا ولې نه دي راغلي فرشتې د سره مقترنین په جمع باندې، یعنی بل دا خبره وکړه چې دا څوم د سره نشته دی، نو بیا کم سے کم دا خو پکار وه چې د سره د فرشتو یو ځل راغلی دی، هغو دا خبره کړې چې دا د الله نبي دی. فاستخف قومه، پس فرعون چې کوم دی خپل قوم یې بېوقوفه جوړ کړو، فاطاعوا نو هغه د هغو تابعداري وکړه، خپل قوم یې بېوقوفه جوړ کړو، ظاهري څیزونه یې ورته وښوله او په حقیقت باندې نه پوهه چې دا حقیقت کې څه دي.
نو خلق خو ظاهری ته ګورن هغه ظاهری سيزونو توقع ته چې دسره محلات دي دسره مال دولت ته دسره سونه ده نو ظاهر توقع ته نو فاتواو د فرعون تابعداري وکړه انهم كانوا قوما فاسقين بشک دا فاسق قوم دي فلما اسفونا الله فرمای چې کله دوی موږ له غصه راوستا انتقمنا منهم موږ دغونه بدلا واغستا الله فرمای چې کله دوی غصه راوستا مالا الله تبارک وتعالى د غصې نه پاک دی الله د غصه نه راضي غصه راځي کوم سره عاجز دی الله خو عاجز نه دی ودلته کې مقصد د غصې مقصد دا دی چې کله الله تبارک وتعالى فرمای دوی په خپل سرکشه کې د حد نه وواته چې حدود دوی ډیر زیات کراس کړل د شریعت او دوی چې کوم ډیر زیات سرکشه شو نو موږ ته نه بدلا واغسته نو د غصې مطلب دا دی چې موږ د دوی سزا ورکړه په دوی باندې عذاب مسلط کړ انتقمنا منهم موږ دونه بدلا واغسته واغرقناهم اجمعين او دا ټول چې کوم دی دا موږ غرق کړ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين او دا چې کوم دی دا واقعا موږ یو مثال وګرځاو خلقو د پاره لا مستنو خلقو د پاره لا او یو نصيحت چې کوم خلک راځي نو هغه د دینه دا واقعا اوري نو هغه به عبرت حاصلې چې فرعون څومره مالدار سره او څومره طاقتور سره او د موسی علیه السلام په مقابله کې دا دعوه کړې و انا ربکم الاعلى چې تاسو د ټولو نه لوی خدای یعنی د خدای دعوه کړې او بیا چې کله غرق نو بیا الله تبارک کله چې سمندر ته غرق شو او آخري وخت نو الله ته سوال وکړ آمنتو اوس ایمان راوړم نو الله تبارک وتعالى ته الان وقد عصيت اوس ایمان راوړل د دې مخکې نافرمانه وي اوس تا ایمان قابل قبول لري بیا ته الله فرمایي پر یوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفك آیه نن بس ستاره بدن چې کوم دا به بچ کوم او خلکو د مستلو خلکو د پاله عبرت وګرځو نو الله دا هغه لاش دوباره چې کوم د سمندر نه راوته او د مصر په عجب خانه کې چې کوم دا پروت دی قیامت پورې والا پروت نو چې کوم خلک ګوري نو هغه ته عبرت اخلي دا هغه سره چې دا دعوا کوله چې تاسو خدای نو په دې کې عبرت او نصیحت دار چې کوم انسان په خپل مال او دولت یا په خپل طاقت باندې چې کوم د غرور او تکبر کوي او دا انجام چې کوم دی بیا دغه چې مال دولت طاقت دا هر څه د الله تبارک وتعالى اختیار نو انسان له پدې باندې د غرور په ځای باندې د الله تابعداري پکار ده دې کې انسان ته کامیابی ملایي نو دې د وجې د نیکو اعمالو چې کوم دی کوشش پکار ده او دا مبارک میاشت کې نبی اسلام دعا کړې و اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان یا الله د رجب او د شعبان په میاشت کې مال برکت واچي او د رمضان میاشت ته ما ورسل نو دا درې وړ میاشت چې کوم دی د مبارک میاشت دی نو په دې کې چې کوم دی زیات نه زیات د اعمالو کوشش پکار دی نبی اسلام په دې کې نور میاشتو په نسبت باندې اعمال زیات کړي الله دې په دې باندې عمل وکړي امين الحمدلله